وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ذات د دې ټول عالم د انسانانو د پاره د دې ټول عالم د پاره باعث رحمت ګرځولې دي او ویلې شوی دی ورته چې دا رحمت دی د دې ټول عالم د پاره. په دې ځمکه باندې دستور چې د مور حرمت او تقدس تقریبا ختم، د لور خور تقدس ختم، ډیر لوی او ظالمانه معاشره وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وجود راتل چې دا رحمت للعالمین ورته وي، هغه رحمت وګرځېدو. هغه بېکسه خلک، مظلومان خلک چې په هغوی به ظلمونه کېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی له مرتبه ورکړه، هغوی له مقام ورکړه. د دې نه اندازه وکړئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حساسیت د انسانیت دپاره نه بلکې د هر چا دپاره دومره زیات و چې اوسه یې وکتله چې د خلکو هغه تړلې ده د ښکار په نیت باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په نظر پرېوتو نو اوسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې شروع چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي مې وږي دي، زما په تمه به یو که تاسو ما پرېږدئ زه به لاړ شم او زه به د خپل بچي ماړه کړم او واپس به راشم. چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوسه یې پرېښوده، بچي ماړه کړه، واپس د وعدې مطابق راغله. او چې د کومو خلکو دا نیولې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته درخواست وکړو چې د دې واړه واړه بچي دي او دا تاسو آزاده کړئ چې دا خپلو بچو له لاړ شي. د سیرت د تعلیماتو په رڼا کې چې مونږ ونې او بوټي او سبزه دې په دې کرونده کې د دې په کرلو کې خپل کردار ادا کړو. لیشیرز ختمیږي لګیا دی، اوبه به ناپید شي، نو د هغې د بچ کولو نه دام چې د سیرت په رڼا کې زموږ یوه اهمه فریضه ده چې موږ په دې باندې عمل وکړو. وإنك لعلى خلق عظيم.